रब्बिल अज़ाल खालिक कायनात रब्बिजुल जलाल रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन ज़मोږ ستاسو د ټولو دلته د حاضری لیدل اوریدل ویل په خپل بارگاه کې قبول او مقبول فرمایي او رب العزال خالق کائنات زموږ ستاسو د حضور نبی پاک صلی الله علیه وعلى آله وصحبه وسلم سره د محبت د اطاعت رشتہ همیشه د پاره قائم او دائم وساتي. ډېر په درناوي سره په سټیج باندې تشریف فرما د ساداتو د کورنۍ چشم و چراغ د صاحب مبارک رحمت الله علیه منظور نظر جناب باچا سے مبارک دامت برکاتہم علینا اور دیگر پر سٹیج باندې تشریف فرما علماء کرام مدحان مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور دلری او د نږدې نه راغلي مشرانو کشرانو همزولو الله کریم د موږ ستاسو د حضور پاک مبارک غلامی نصیب فرمائی. سامعین و حضراتو، چونکہ د نعتخانه دورانیہ تقریباً کافی تیر شوا او مزید ډیر تفصیلی او ډیر علمی خطاب کولو گنجائش بنوی، خو لیکن چې کما موضوع باندې ما تا حکم کړی شوی دی چې په فلان کې موضوع باندې خبرې وکړئ، نو پاغه موضوع باندې د خبرو کولو مختصر غوندې وخت د ستاسو نه غواړم. صاحب مبارک تشریف اوریو فرمایلا. کمی موضوع طرف تا ما ته اشاره کړې شوې ده، هغه موضوع باندې دوه درې خبره عرض کول غواړم، خو د خپلو خبرو نه وړاندې تاسو په جناب کې به زما یو گزارش ضرور وي، او هغه دا چې کومې خبرې عرض کیږي دا کم ماشومانان دلته ناست دي د دوی نمبر بس تیر شو، ځکه چې ماشومانان په بیان او په خطاب باندې نه پوهیږي، بس نعتخواني ولا مزور کوي او د هغوی نمبر تیر شو. اوس د مشرانو د ځوانانو توجه به خپل ځان طرف ته اړول غواړم او په دغه باریکه مسله باندې بز ساده ساده الفاظو کې د پوهولو کوشش وکوم. سامعین و حضراتو، موضوع دا دا چې رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال جل جلاله وعما نواله خپل حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم د غیب علم ورکڑے او کنا، یعنی نبی پاک مبارک سرا علم غیب وہ او کنا. علم غیب مانا پا پختو کے د غیب و علم دا د نبی پاک مبارک سره او کنا. دا ډیره
ژوره موضوع ده او ډیره تفصیلی موضوع ده، خو لیکن د وخت د نزاکت سره سره په لنډو الفاظو کې به زه صرف د دومره پوهولو کوشش وکوم چې په موضوع په عنوان باندې پوه شم، دام کافي ده. سامعینو حضراتو، نفس علم یعنی صرف علم دا خپل بذات خود یو کمال دی. دا نفس علم دا بذات خود یو کمال دی، او دغه علم متضاد او دغه علم الټ او اپوزیٹ جهل دی. قرآن کریم اول نه واخلا تر اخره پورې ټول علم دی. قرآن کریم د ابتدا نه والا تر والناس اختتام پورې دا ټول علم دی. دغه قرآن کریم ترجمه چا وکا، دغه قرآن کریم تفاسیر چا د استاذ نه وویل، اور آغا تر بیزاوی شریف او تر جلالین شریف پورے یو انسان یو مسلمان د قرآن تفسیر ویلو په دوره کې د بخاری او د مسلم او صحیح ستاو علم حاصل کو د احادیثو بس په سباله باندې دته پټکې او تړلې شي. توجه هم ده کنه چې توجه هم نه دا خبره مخکې نه ځي، توجه برقرار ساتي چې کله د قرآن کریم ترجمه او تفسیر تر جلالین او بیزاوی پورې تفسیرونو نامې دي، هغې پورې ووایي، او بیا په دوره حدیث شریف کې صحیح سته او طحاوی شریف او مختلف قسمه د احادیثو کتبو د موضوعینو بعضې ابواب ووایي د احادیثو، وای سباله چې دله پټکې تاو کوي او عالم شو. ما په جمله پوه شوي چې چا دوه څیزونه وویل چې هغه عالم شو. چا چې قرآن وویلو په ترجمه او تفسیر سره، او چا احادیث مبارکه وویله د استاذ نه په سند سره، چې دغه دی چې د سباله درس بخاری دی او ختم بخاری دی او طلباو له پټکی تاو کی چې عالم شو. بس صرف په دې نقطه باندې د پوهولو دپاره دا جمله رسول غواړم چې جناب والا قرآن په ترجمه سره، قرآن کریم په تفسیر سره ویلو نه بعد او احادیث مبارکو په ترجمه او د تشریح د ویلو نه بعد ته خو عالم شوې، پټکی د پسر کو. خو سوال دا دی چې کم قرآن په چا نازل دی او کم علم حدیث ته علم حدیث وایي، حدیث ته چا دی هغه به څومره علم خاوند وي چې تا الفاظ وویلو معنا دې زده کړه، ته عالم شوې، او تا احادیث مبارکه وویل او ته عالم شوې. چې حدیث ته چا د وجې نه ته عالم کېږي چې څوک حدیث مبارک بیانوي د هغه علم به څه انتها وي. چې قرآن ترجمه تا وویله او په یو لفظ کې دوه درې ټکو اختلاف کولی شي، فلانکی عالم پکې دا وایي، فلانکی مفسر پکې دا وایي، امام سے مذہب پکې دا دی، امام شافعی سے مذہب پکې دا دی. په قرآن کریم په بعضې خبرو باندې تا ته عبور حاصل شي، هغه عالم شو. نو چې څوک صاحب قرآن وي، چې چا باندې قرآن نازل وي، د هغې د علومو انتها به څه وي؟ د هغوی د علومو انتها به د دې نه مونږ اندازه لګو چې حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنه ارشاد فرمایي چې زه کله په د سورلی په زین باندې خپه کېدم او دا خپه مې لا اړولې نه وي چې غونډ قرآن کریم زه ختمومه.
حضرت علی شیر خدا فرمائی چې کله زه د قرآن کریم تفسیر شروع کم او صرف د سورت فاتحه الحمدنا تر ولدوالین آمین پورې حضرت علی شیر خدا باب العلم داوائی چې زه کله قرآن کریم تفسیر شروع کما نو د سورت فاتحه دومره لوی تفسیر زه لیکلی شم چې کچرې هغه کاغذونه زه ولیکم دومره علوم زه لیکلی شم صرف په سورت فاتحه کې چې هغه کاغذونه چې صرف فاتحه تفسیر ولیکم او یا اوخان باغه تفسیر نشي بارولی 70 اوخان توجه به غواړم 70 اوخان به هغه پاڼې او هغه کاغذونه نشي بارولی چې کومو کاغذونو باندې زه صرف او صرف د سورت فاتحه تفسیر ولیکم 70 اوخان نشي بارولی او کم از کم یو اوخ به د یو سوزوکی په مقدار باندې بار اوچتولی شي که نه اوچتولی شي نو 70 سوزوکی چې د تفسیرونو جلدونو نه ډک شي 70 سوزوکی نو یو سوزوکی کې زر جلدونه قرآن مجید خو به راځي که نه یو زر کتابونه نو تقریبا آسان د پوهولو دپاره حضرت علی شیر خدا فرمائی که زه صورت فاتحه تفسیر لیکل شروع کما نو اندازه دا لگی چې صورت فاتحه باندې به زه 70,000 جلد تفسیر ولیکم اور نبی پاک فرمائی چې انا مدینة العلم وعلی بابها زه د علم خار یم او د دغه خار د علم دروازه حضرت علی شیر خدا دا او حضرت علی شیر خدا د علمی دروازې دا مقام دی چې کچرې صورت فاتحه باندې تفسیر لیکل شروع کی 70,000 جلدونه یو صورت فاتحه باندې لیکل شي دا د دروازې حال دی پته نه چې د علم باب نه بعد به د علم خار څه حال وي بیا په دغه خار کې توجه به غواړم علماو یو اصطلاح ده یو کلی وي یو خار وي پښتو کې به درته ووایم یو کلی وي بل خار وي مخکې زمانو کې به دا ویلې کېدل او مسله دا وه چې کلي کې جمعې مونځ نه کېږي کلي کې تاسو ستړي شوئ کلی کې مخکې خبره کوم اوس دا ونه وایي چې کلي کې جمعې مونځ نه کېږي مفتي صاحب فتوا ورکړې پوهې دپاره توجه غواړم فتوا دا وه چې کلي کې د جمعې مونځ نه کېږي او خار ته فقها مصر وایي او مصر عربی کې پښتو کې موږ ورته خار وایو خار کې جمعې مونځ کېږي علما لیکي چې دا مصر او خار څه ته وایي چې مصر هغه څه ته وایي چې هغې کې ټول ضروریات د زندګۍ پوره کېږي گویا خار مطلب دا چې هر څه پکې وي خار هغه وي چې هر څه پکې وي هر یو زندګۍ ضروریات پوره کېږي هغې ته خار وایي او کلی کې څه څیزونه پوره او څه نه پوره کېدو دپاره خلک خار ته ځي توجه به غواړم نبی پاک مبارک فرمایي چې انا مدینة العلم زه د علم خار یم که ظاهر غواړې په خار کې موجود دی که باطن غواړې په خار کې موجود دی که ظاهري علم غواړې په خار د علم مصطفی کې موجود دی او که علم غیب غواړې په خار د علم مصطفی کې موجود دی ځکه نبی پاک فرمایي انا مدینة العلم زه د علم خار یم او خار کې هر څه ملاویږي خار کې ظاهر غواړې
ظاهر ملاویږي، باطن غواړي باطن ملاویږي، اول غواړي اول ملاویږي، آخر غواړي آخر ملاویږي. ځکه نبی پاک فرمایي چې انا مدینة العلم وعلی بابها، د باب د علم دا علوم دي چې 70,000 جلد په سورت فاتحه باندې لیکل شي. اسې اندازه ولګوئ چې د کمی سینې نه کمی سینې ته دومره علم ملاو دی، دا به یو قطره د علم سینې د مصطفی علیه السلام وي. نو چې حضرت علی شیر خدا د علومو دغه حال شو، پته نه لګي چې د غلام د علومو دغه حال دی، د آقا د علومو به څه پیمانه وي. نو نفس علم، صرف علم دا کمال دی. او چې کله ته قرآن او حدیث وایو ځان ته عالم وایي، تا ځان له په عوامو کې یو مقام پیدا کړو، د علم د وجې نه خطاب کولی شي، امامت کولی شي، سبا له 2-3 خبرې کولی شي. او هغه قرآن چې محمد مصطفی علیه السلام نازل دی، هغه 2-3 ټکي وایي ځان ته عالم وایي. او دغه شان یو څو احادیث درله په زبانه باندې یادي ځان ته عالم وایي. نو چې کمو احادیثو مجموعه د کمې دروازې نه مونږ ته ملاو شوې ده، د کم خار نه مونږ ته ملاو شوې ده، د هغې اندازه صرف د دې آیات نه لګولی شو چې رب ذوالجلال خالق کائنات قرآن کریم فرقان حمید کې ارشاد فرمایي چې وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل الله علیک عظیما. اے محبوب کریم چې کم کم سیز تا ته نو معلوم، د هغه سیزونو علوم تا ته در نصیب کړل. د دې د وجې نه حاضرینو ما خبره په دې پورې کوله چې نفس علم دا کمال دی. او که چېرې تیر په تیره تفسیر ساوي په حوالې سره یو خبره وړاندې کم، او هغه دا تفسیر ساوي کې د یو عالم دین باره کې لیکي چې خدای پاک مالا 100 علوم را کړي. مالا څومره علوم را کړي؟ 99,000 علوم ما ته په صورت فاتحه کې ملاو دي، او باقی قرآن کې ما ته 1000 علوم ملاو شول. نو 1,00,000 علوم ما ته ملاو دي، 99,000 علوم ما ته په صورت فاتحه کې ملاو دي. چې ادنا غوند یو عالم چې صحابي او تابعین نه دی، یو ادنا عالم د قرآنی علومو نه دومره علوم حاصلوي چې 1,00,000 د علومو دعوه کوي. پته نه چې د یو قطره چاته ملاو شي، هغه د 1,00,000 علومو دعوه کوي چې د کم دریا نه ورته ملاو دی، د هغې دریا د علومو به څه حال وي. مقصد مدا حاضرینو چې نفس علم کمال دی، او دغه کمال په 8م درجه باندې، په اکمل درجه باندې دا کمال رب ذوالجلال جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکړی. نفس علم او دومره علم علما لیکي. امام شاه احمد رضا خان بریلوی علیه رحمت الرحمن د علماء په دلایلو په حواله جاتو سره یو خبره لیکي، او د دې نه بعد به زه خپل خاص موضوع طرف ته راشم. په لنډو ټکو کې هغه دا ارشاد فرمایي امام احمد رضا خان بریلوی علیه رحمت الرحمن فرمایي چې کچرې د انسانانو د علومو اندازه بشمول پیغمبران د دې اندازه د خدای پاک د علومو سره ولګولی شي، نو د خدای پاک دومره علوم دي، توجه غواړم، دومره علوم دي لکه یو لوی سیند دی، سمندر دی، او دا صاحب لاړو او په دغه سمندر کې یو د ګنډلو ستن ور ډوبه کا، او د ستنې سر باندې چې کومه قطره د سمندر نه راوچته شوه، دومره قطره علم بشمول د پیغمبرانو ملائکو
دومره علم انسانانو سره دی او دومره علم د خدای پاک دی لکه سمندر. او بیا فرمایي چې دینم زیات دی ځکه چې سمندر د پاره حدود شته او د خدای پاک د علم او صفاتو د پاره حدود هم مقرر نه دي. نو د خدای پاک علم دومره او علما متکلمین فرمایي چې کچره بیا د انسانانو کې د کل انسانانو د مخلوقات علوم موازنه وکړي شي او د نبی پاک د علوم موازنه وکړي شي نو نبی پاک مبارک علوم دومره زیات دي لکه د ستنې سر په مقدار باندې د سمندر نه یو ساس کوي اوبه راوچت کې دا ساس کوي اوبه د علوم په مثال د کل کائناتو دي او دغه سمندر علوم دا په مثل د علوم د مصطفی دي. بس بیا په انسان چې کوم عقلی علمی معیار دی اپ عمدې ځای کې ور ختم شي چې نبی پاک مبارک لبا رب ذوالجلال څومره لوی علوم ورکړي وو. حاضرینو د هغې علومو د سمندر او د هغې علومو د خار نه یو علم په دغه علومو د خار کې یو علم غیبو یو پکې علم غیبو د غیب علمو. بس په دې ځای کې په دې نقطه باندې بس دغه خپل خبره آغاز مخ کی طرف ته بوزم او هغه دا چې بس په دغه یو ځای کې خبره خطا ده دې طرف تم خطا ده خپکیږو بنا او هغې طرف تم خطا ده چې څوک منیم خطا ده چې څوک نه مني هغه آلریډي خطا ده. بس په دغه یو نقطه باندې د پوهې نه بعد مسله کلیر کټ ده او هغه ده چې کچرې خبره دې ځای لراله چې کچرې مونږ نبی پاک لا علم غیب ثابت کو او د غیب علم ورله ثابت کو نو غیب علم دا خاصه د خدای پاک دا او خدای پاک صفت به نبی پاک لا ثابت شي او نبی پاک لا هغه صفت ثابتول چا د خدای پاک صفت ته بس دغه ته شرک وای او وایم شرک دې ته شرک وای. لہذا علم غیب ثابتول پیغمبر خدا لا دا زکه شرک دی چې علم غیب دا د خدای پاک صفت ته او د خدای پاک صفت ثابتول نبی پاک لا دا شرک دی واقعي شرک دی. خو کله چې کله داسې ثابت کې لکه څنګه خدای پاک لا ثابت دی نو بیا شرک دی او که داسې ثابت کې لکه څنګه قرآن ثابت کړی لکه څنګه احادیثو ثابت کړی نو دا علم غیب مصطفی علیہ السلام له ثابتول شرک نه دی دا ایمان او اسلام دی. یاد ساتیں نبی پاک لا علم غیب ثابتول حلا شرک دے چھے سنگ خدای پاک لا ثابت دے امغا شان دے نبی پاک لا ثابت کے دا شرک دے او کچری خبر داشی چھے خدای پاک صفت دا ثابتول نبی پاک لا شرک دے نو تب وہ دا صرف دم رہو آئے پس سادہ الفاظوں کے او ویلې کېږي ورته سوشل میډیا په ذریعه باندې چې ته لیدونکی او که نه اب وایي چې او ته اورېدونکی او که نه چې او ولې قرآن فرمایي قرآن کریم کې رب ذوالجلال فرمایي چې ما انسان سمیع او بصیر پیدا کړی. سوال دا دی چې کچرې خدای پاک صفت بندہ او نبی پاک له ثابتولو باندې شرک شي نو قرآن کریم کې رب ذوالجلال فرمائی ما انسان سمیع او بصیر پیدا کړي
او خدای پاک په خپله باندې فرمایي زه سمیع یم بصیرم یم. ته سمیع مې بصیر مې قرآن فرمایي رب سمیعم دی بصیرم دی. فتوا اول په ځان باندې لګې او یا به وضاحت کې او یا قرآن کریم څنګه د شرک تعلیم ورکوي. قرآن فرمایي ما انسان سمیع او بصیر پیدا کړی او رب العالمین فرمایي زم سمیع او بصیر یم. پته لګي چې د خدای پاک صفات بنداله ورکولو کې که شرک وای قرآن کلم د شرک تعلیم نه ورکوي د توحید تعلیم ورکوي. پته دا لګي چې خدای پاک سمیع دی څنګه چې خالق دی سمیع دی، بنده سمیع دی څنګه چې بنده دی سمیع دی، خدای پاک بصیر دی څنګه چې خالق دی بصیر دی او بندم بصیر دی څنګه چې مخلوق دی بصیر دی. پته دا لګي چې خدای پاک صفات بندگانو لا ثابتول شرک نه دی چې فرق دا راشي چې د خدای پاک صفات د شان مطابق بندگان صفات د شان مطابق هغه توحید دی دغه اسلام دی. قرآن کریم فرقان حمید آیاتونو بشماره صرف دې نقطه باندې عرض کیږي چې د خدای پاک صفاتو قانون او قاعده په دې بنیاد باندې راوچتول چې خدای پاک علم غیب خدای پاک لره ثابت دی، عالم الغیب دی او نبی پاک مبارک ته علم غیب ثابتول گویا دا به شرک شي، دا به د نبی پاک سره برابر شي. نو ما تاسو ته اول نه دا عرض کړه چې کل کائنات علوم بشمول پیغمبرانو بشمول امام الانبیاء صلی الله علیه و آله وسلم د کل انسانان علوم کل کائنات علوم دا د کتری برابر ندی په مقابله د سمندر د علوم د خدای پاک کې چې کله موږ دا فرق راوستو خدای پاک سره علم غیب دی ذاتی طور باندې نبی پاک لا علم غیب ثابت دی عطائی طور باندې علم غیب خدای پاک سره دی ذاتی طور باندې نبی پاک سره دی عطائی طور باندې خدای پاک سره علم غیب دی کلی طور باندې نبی پاک سره علم غیب دی جزئی طور باندې خدای پاک علم غیب ثابت دی قدیم دی نبی پاک علم غیب ثابت دی حادث دی نبی رب ذوالجلال علم غیب ثابت دی لا محدود دی د نبی پاک علم غیب ثابت دی محدود دی. چې کله دا څلور فرقونه کم متکلمینو د علم کلام ذکر کړي د خدای پاک او د بندا صفاتو په منځ کې دا څلور فرقونه موجود دي چې هر کله دا څلور فرقونه راشي انسان خود به خود په دې نتیجه باندې ورسیږي چې نبی پاک مبارک لا یو داسې چیز ثابتول جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه نور علماء کرامو په دې باندې باقاعده ابواب جوړ کړي دي چې هغه صفات چې خدای پاک خپل صفات نبی پاک له ورکړي دي په دې باندې علماو په خپل کتابونو کې بابونه مقرر کړي چپټرې پکې مقرر کړي دا غینا ټول وای بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله اختتام پر رحیم باندې وشوه. قرآن کریم کې رب ذوالجلال فرمای ان الله بالناس لرؤوف الرحیم خدای پاک فرمایي چې زه په بندگانو باندې رؤوف یم. الله پاک رحیمم دی الله پاک رؤوفم دی. رب ذوالجلال سورت توبہ آخری آیات کې ارشاد فرمائی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رب فرمائی زم رحیم یم ما محبوبم رحیم دے. رب فرمائی زم رؤوف یم زما محبوبم رؤوف دے. رب ذوالجلال بشمارا علماء اغا صفات ذکر کری چې کم د خدای پاک صفات دی خدای پاک نبی پاک لور کری دی اگی صفاتو کی یو علم غیب دے رب لثابت تے ذاتی طور باندے نبی پاک لرب ذوالجلال عطائی طور باندے ور کڑے دے. امدی نتیجہ باندے چې کچری مونگا اور رسیدو ما عرض داو کو چې کنن مونگا پا عنوان باندے زان پوئی کو ہم کافی دا صرف پا عنوان باندے زان پوئی کو ہم کافی دا نور خبر خو بکی لا ډیر زیاتی خو صرف دوم رضا عرض کوم چې فتوی لگولو ضرورت نشتا
چې کچرې مونږه د خدای پاک صفاتو کې او د نبی پاک په صفاتو کې مونږه تلاش او سرچ وکړو او د مخلوقاتو په صفاتو کې بیا به د فتوو ضرورت ان شاء الله العزیز نه راځي او صرف د نظائر او یو څو مثالونه عرض کول غواړم حضور نبی پاک مبارک بس دغه باریکه نقطه باندې د پوهولو دپاره به ستاسو توجه ډېره زیاته ضروري وي ډېر ټیم به نه اخلم علم غیب دا د علم نه بعد یو کیټیګري ده د علم مصطفی صلی الله علیه وعلى آله وسلم په علومو کې علم غیب یو ځان له حصه ده او دا حصه ډېره باریکه توجه ده خبره ده دا حصہ علم غیب دا خدای پاک ورکړی د دې دپاره دی پیغمبرانو ته چې علم غیب دا دلیل د نبوت وي علم غیب دا دلیل د نبوت وي کشف په ذریعه باندې د غیب و علم دلیل د ولایت وي او د وحی په ذریعه باندې علم غیب دا دلیل د نبوت وی کچری علم غیب چې کم رب ذوالجلال خپلو محبوبانو ته ورکړی مونږ د دین نفي وکړو یاد ساتئ کله کله موقع به بیا دا راځي پیغمبر خدا به په دې موقع کې بیا څه کوي ډېره باریکه خبره هزار هم اورېدلې ده خو زه پکې باریک تار رانیسم هغه ده حضرت سیدنا جناب رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم دربار ته یو ورځ ابو جهل رالو یو ورځ ابو جهل رالو ابو جهل په لاس کې کاڼي نیولي ابو جهل په لاس کې بار بار اورېدلې دي ابو جهل په لاس کې کاڼي نیولي ورته وایي چې د ما په لاس کې څه دي ما په لاس کې څه دي هسې دلته پوښتنه دا ده چې دا ما په لاس کې څه دي تاسو نه پوښتنه کوم چې د ما په لاس کې څه دي دا پټ دي که ښکاره ما په لاس کې څه دي دا پټ دي که ښکاره واضحه ده چې بیا به ویرې نه چې د ما په لاس کې څه دي سوال خو کېږي هم دې دپاره چې دا پټ دي او پټ عربی معنی ده غیب چې څه پټ وي هغه غیب وي گویا کافرانو دا نظریه جوړه وه چې څوک د غیب خبرې کوي هغه به نبي وي ځکه رالو ابو جهل چې د ما په لاس کې څه دي صدیق اکبر له لاړو عمر فاروق له لاړو علي شیر خدا له لاړو عثمان غنی د سخاوت غر له لاړو د علوم کان ابو هريره له لاړو رضوان الله علیهم اجمعین ابو جهل راضی او نبی پاک نه پوښتنه کوي چې د ما په لاس کې څه دي سوال هم دا دی چې دا پټې خبرې نه بیانوي مګر مصطفی بیانوي د پټو خبرو سوال هم دې دپاره کوي چې نبی به هغه وي چې څوک یې نه ویني نبي سترګې به یې ویني چې چاته نه وي معلوم مصطفی ته به معلوم وي پوښتنه هم دې دپاره کوي چې دا پټې خبرې عام انسان ته نه وي معلومې دا محمد مصطفی ته معلومې وي سوال بنیادی راز هم دا دی خو توجه غواړم چې کله ابو جهل امتحان کوي په نبوت باندې چې ته نبی یې او کنه نو د غیب په علوم باندې سوال کوي پته دا لګي چې کافرانو دا سوچو چې پیغمبر هغه وی چې د غیب علم لري پیغمبر هغه وی چې د غیب علم لري ځکه خو یې په لاس کې پټ کاڼي نیولې دي او بیا د عجیبه طلب خبره دا ده
سوال دا دی چې د ما په لاس کې څه دي. ما د جیب نه یو څیز راواغست. ما په لاس کې څه چا ته پته شته؟ ما په لاس کې څه چا ته پته شته؟ ما په لاس کې څه شی نشته. تاسو ته دا پته هم نه وه چې یو شی شته او که نه. وروستو خبره دا ده چې هغه به څه شی وي. اول د دې علم چې څه شی شته او که نه دا ځان له علم دی. بیا چې څه شی شته نو بیا څه شی دی هغه ځان له علم دی. نبی پاک مبارک نه پوښتنه کوي چې څه شی شته او که نه شته. نو سوال نبی پاک وله دا جواب ورکوي چې ای ابو جهل چې زه څه ووایم چې څه شته او که نه دا وروستو خبره ده چې د ستا په لاس کې څه شی دی. که هغه ووایي چې زه محمد مصطفی یم بیا به راسره منې. په دې جواب کې دا جواب میلاو شو چې لاس ته خالی نه دی څه شی شته. لاس ته خالی نه دی څه شی شته. او دویم ورته دا میلاو شو. توجه غواړم بیٹک کې یو کس کېناستو یو بهر ولاړ دی. څه کسان راغلل دلته ودرېدل جومات کې. دې کس ته چې ووایي چې بیٹک کې څوک شته او که نه ابوی چې پته نشته. بیٹک والا خلوت والا ته ووایي چې هغه وخت کې دې دننه کېدو څوک نه و. هغه ته ووایي چې بهر څه شته او که نه ابوی چې پته نه. گویا بهر ته دننه غیب دی. دننه ته بهر غیب دی. گویا د ابو جہل په لاس کې کاڼي ته محمد مصطفی علیہ السلام غیب دی پټ دی. محمد مصطفی علیہ السلام ته کاڼي په لاس کې غیب دی پټ دی. نبی پاک مبارک ورته فرمایي اے ابو جہل چې زه درته ووایم چې دا څه دي هغه خو پرېږده چې نگاه مصطفی په چا باندې ولګي. دا کاڼو دپاره خارج کې نبی پاک مبارک غیب و. نبی پاک مبارک ورته گویا فرمایي چې د ما غیب اندازه لګول غواړې د ما د غیب اندازه پرېږده چې زه په چا باندې نگاه د علم واچوم هغوی ته هم غیب پته شته. لاسونه کلاو کا کاڼي کلمه وویله چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. گویا نبی پاک ته خو اسم دام پته وه چې څه شته دام پته وه چې څه دي. خو لیکن کمال خبره دا ده چې نبی پاک مبارک نگاه رحمت په کاڼو باندې پریوتو. کاڼو تم دا پته ده چې د لاس نه بهر ذات مصطفی ولاړ دی. نبی پاک مبارک ته ضرور علم و خو لیکن ابو جهل ته خوده ده چې د ستا په لاس کې چې دی دا کاڼي خو ضرور دي خو لیکن کاڼو ته دا پټه په پټه باندې پته ولګېده چې د لاس نه بهر محمد مصطفی علیہ السلام ولاړ دی. او توجه به غواړم چې کله ابو جهل غوسه شو او کاڼي نبی پاک په خپو کې گزار کړل او منډې کړل او دا وینا یې وکړه چې محمد انسانان خو پرېږده په کاڼو باندې هم جادو چلېدو. علما لیکي چې کله کاڼي خاموش شو دا کافر په لاس کې و چې کله په علم غیب باندې ګویا شول قدمونه د مصطفی ورته نصیب شول. نبی پاک مبارک د نبوت نبی پاک مبارک د علمیت نبی پاک مبارک د کمالاتو د مراتبو کله گواهی وکړه هغې کاڼو ته چې کله خاموش شو د کافر په لاس کې او چې کله ګویایي کمالات مصطفی وکړه نو چې څوک د کمالات مصطفی گویایي کوي هغوی به په جوماتونو کې ناست وي خو لیکن غلامي د قدمونو د مصطفی به ملاویږي. غرض به دا حاضرینو دا ټول خصائص کبرا امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمه او دیگر محدثینو دا خبره ذکر کړې ده. علما لیکي
چې دا سوال په دې بنیاد باندې ابو جهل کولو چې نبی پاک مبارک نے مطالبه کولا کتا سر د علم د غیب وی نو دا کانی به دا سیز به ته وښایې گویا کافرانو تصور داو چې نبی هغه وي چې د هغوی په علومو کې یو برخه د علم غیب موجود وي او دا خبره هم یاد ساتئ چې الله پاک عالم الغیب دی نبی پاک ته عالم الغیب ویل ګناه ده حرام دی ځکه چې عالم الغیب دا خاصه د خدای پاک ده او علم غیب چې الله پاک د علومنا یو کترا یو ذره غوندې علم نبی پاک مبارک ته ملاو شي دا شرک نه ګرځي شرک برابرۍ ته وایي او چې کله برابرۍ خبره مونږ کوو بیا به مونږ مشرکان یو او کچرې عظمتونو کمالاتو او شان او برکتونو د مصطفی خبره کیږي نو که هزار ها د شرک فتوی ولګئ مونږ خاموش نه پاتې کیږو ځکه چې بیا به د کافر په لاس کې راشي مونږ به عظمت مصطفی بیانو چې مونږ سرونه په قدمونو د مصطفی کې راشي محترم السامعینو حضراتو اختتام طرف ته خپل خبرې بوتلل غواړم او دا صرف ما عرض وکړو په موضوع چې کومه ده هغې بیانولو وضاحت زکوم بیا په دې باندې مزید وضاحت لپاره ګنټې درکار دي خو په اختتام کې به صرف دا خبره وکم او مشهور حدیث مبارک دی قصیده بردا علامہ خرپوتی رحمت اللہ علیہ عصیدۃ الشہداء کی یو تفصیلی حدیث لکلی دی او دا خبرم صرف د دې لپاره رسول غواړم چې پیغمبرانو دا نظریه وه چې علم غیب د نبی سره وي تفسیری حدیث دی شارٹ کٹ لنډو الفاظو کې عرض کول غواړم نبی پاک مبارک چې کله شهرت وخوړو مکه معظمه کې چرچې شوې ابو جهل سره د صنادید قریش مشرانو د قریش و خبیثو د نبی پاک په خلاف باندې څه خبرې شروع کړې میشن دا شروع کړو چې نبی پاک فلاپ بند هغه میشن ته دوام ملاو نشي په هغې چلونو کې یو چل داو په شوق باندې سبحان الله ووایه په مینه باندې یو ځلې بیا ووایه یو چل داو چې سرونه یې دوڼې کړل کافرانو چې در مصطفی نه منې شئ مه ورځئ خلک به څنګه نه ورځي سبحان الله د دوی مبارکو در ته به څنګه نه ورځي آخر پلانینګ کې یو پالیسی دا وه چې د کلي مولا اوس چې دلته تاسو علاقې او عالم دین ولاړ وئ نو شاید چې دومره کسان ناست وئ او شاید چې دومره توجه وئ خو د بهر نه راغلی نو توجه هم شته کسان هم شته طریقه دا ده بهر نه چې ابو جهل وایي چې د مونږ خبره خو عوام ډیره نه مني راشه د پلانکې علاقې نه د یمن نه یې وله یو علاقې ملک راوغختو خپل اصطلاح به ووایو ملک نامه و حبیب یې ورته راوغختو او ورته وایي حبیب ته چې راشي د مونږ خو سرونه دوڼې شول خلکو ته هم زړه شین شو خلک بیا هم نبی پاک له ورځي غلامي اختیاروي ته ورته لږ اعلان وکړه د مونږ وطن علاقې ته ما عرض وکړو که نه چې بهر نه راشي هغې توجه هم برابري خلک هم کیني خبره هم مني حبیب ورته وایي چې ابو جهل ملګريه زه خو راغلم خو هسې مشرانو طریقه دا ده چې کله هم د چا خلاف خبرې کوي اول خو هغه خلاف والا کس خو ویني که نه ګوري خبرې واوري هغه نه بعد وایي چې دا داسې او دا داسې او دا داسې زه خو راغلم خو اول خو چې دغې محمد په خلاف باندې خبرې واورم مختصرا دا چې کله کېناستو حبیب او ابو جهل نے
مطالبه وکړه چې محمد به زه وینم یو ځل ټول وایي صلی الله علیه وعلى آله وصحبه وسلم زه به یو ځل وینم خبرې به اورم. ابو جهل ورته وایي چې صاحب نه به ورځې. خبره هم دا ده چې ورله خبره خرابه ده او دا جمله ورته وایي چې اے حبیب هلته چې څوک تلي بیا راغلي نه دي. هغې در سلامي چې چا کړې ده بیا غلامي اختیار شوې ده بیا راغلي نه دي. حبیب ورته وایي چې نه زه دومره بیکاره نه یم، زه به ضرور هلته ځم، هغه نه به پوښتنې کوم چې د نبوت علامات پکې شته او که نه. ابو جهل شو حبیب یمنی شو، زور دا ولګېدو چې نه بځي. آخر حبیب یمنی 14 سپوږمۍ د اسمان زینت او ښکلا جوړه شوې وه او د مکې معظمې سره د صفا او مروه په غونډو باندې نبی پاک مبارک حرم شریف کې ولیدو. حبیب یمنی ورته وایي خلکو ته چې محمد کم یو دی. چې کله حضور نبی پاک مبارک ولیدو زړه کې دا رالل چې دا مخ دروغجن نشي کېدی، دا مخ کلم دروغجن نشي کېدی. خو بهرحال بیا هم طریقه هم دا وي چې مطالبات به ته کوم. ابو جهل ورته وایي چې مزید او دی کتو بس نور خبرې مه کوه او ورته وایي چې داسې کېدی نشي. په لنډو ټکو باندې دا نبی پاک مبارک ته فرمایي ته د الله نبی. نبی پاک ورته فرمایي چې او الله نبی یم. ګورې سواله الله نبی او الله نبی یم. اوس الله نبی د دې دپاره دلیل پکار دی او دلایلو پوښتنه څه کوي. حبیب یمنی ورته عرض کوي یا محمد صلی الله علیه وعلى آله وسلم ما سوال دا دی چې نبی خو هغه وي چې الله د نبی مني، الله پاک د نبی مني، نبی چې سوای الله پاک مني. بس مونږ درته دا وایو چې د اسمان کې 14 سپوږمۍ راته ټوکړې کا بس بیا به مونږ ومنو چې اشاره اسمانونو کې تغییر و تبدیل راوستی شي. دا اشاره د بنده نه ده، دا اشاره د مصطفی ده. نبی پاک مبارک ورته وفرمایي چې راځئ. ټول لاړل صفا او د مروه په غونډو کې یو غونډۍ باندې ودرېدل. یو طرف ته سوچا اکابرین صحابه ولاړ دي، ابو بکر صدیق ولاړ دی، ګڼ شمېر صحابه کرام ولاړ دي، بل طرف ته کفار ولاړ دي. گویا په دې غونډۍ باندې یو خالص محبوبان خدا ولاړو او بل خالص دشمنان خدا ولاړو. بس او یو طرف ته محمد مصطفی علیہ السلام مبارک ولاړ دی او ابو جهل حبیب یمنی ګڼ شمېر صنادید قریش ولاړ دي. نبی پاک مبارک ته وایي که ته د الله نبی اشاره به دلته کې ټوکړې کېږي بس مې اسمان کې نبی پاک مبارک د صفا او مروه په غونډۍ باندې تشریف فرما دی او د مکې معظمې د سرزمین نه د ځمکې نه اسمان ته اشاره کوي چې اے سپوږمۍ محمد مصطفی فرمایی چې دوه ټوکړې شه. نبی پاک مبارک اشاره کولو سپوږمۍ دوه ټوکړې شوې، یو طرف ته لاړه بل طرف ته لاړه، واپس راغله او نن ساینس تحقیق کړی چې د اسمان په منځ کې یو لکیره شته چې هغې نه اندازه دا لګېږي چې دا دوه ټوکړې شوې ده. کافر ته اوس نه پته لګي، موږ ته اول نه پته لګېدلې چې د اسمان کې سپوږمۍ ټوکړې ده، دا د اشارې پر مصطفی ټوکړې کړې ده. مختصراً دا غوږونو کې وایي چې د محمد سحر خو ځمکې نه لاړو اسمان ته. العیاذ بالله اسمان کې هم سحر او د جادو اثرات ښکاره کوي. تفصیلی حدیث د دې ټکي دپاره وایم. حبیب یمنی کافر دی. یو سوال دا و چې سپوږمۍ ټوکړې کا، که نبی وی سوال دا دی چې سپوږمۍ ټوکړې کا. دویم سوال دا دی ډیر پرکشه زړه ته ورځېدونکی سوال. دویم سوال دا دی که ته نبی وی، دا جمله لږه راسره ووایې که چېرې ته نبی یې. دویم سوال دا دی چې د ما په زړه کې څه سوال دی
دویم سوال دا دی محمد کچره ته نبی وي دویم سوال دا دی چې د ما په زړه کې څه سوال دی توجه غواړم زړه کې څه سوال دی دا د نبوت لپاره دلیل دی چې دا سوال به نبی پاک ښایي او دا زړه کې څه دي څه راوړي دي دا ماضي ده ماضي مستقبل دواړه غیب چې څوک چرته نه وي ماضي تېره شوه غیب څه راتلونکي دا غیب ما په زړه کې څه راوړي دا غیب دي کافر ورته دا وایي که دا غیب و علم تا سره وي نو ته نبی پاک مبارک تارس کوي چې د ما په زړه کې څه دي دا راته ووایه نبی پاک مبارک ته کچر علم غیب عطائی جزئی الله پاک نوی ورکړی په دې وخت کې به نبوت په دغه سوال باندې به ګوته اوچتې دی چې حبیب یمنی سوال کوي د ما په زړه کې څه دي قربان شم علوم مصطفی نه نبی پاک مبارک ورته سوال هم ښایي نبی پاک مبارک ورته جواب هم ښایي او قربان شم د نبی پاک مبارک د هغې علومو نه چې څوک وایي چې نبی پاک سره دلته علم نو دلته علم نو دلته علم نو زه عرض کول غواړم چې صاحبه ته په کتابونو هم نه پوهېږې نبی پاک مبارک په زړونو باندې هم پوهېدو نبی پاک مبارک ورته فرمایي جناب والا د ستا سوال دا دی د ستا د زړه سوال دا دی زړونه خو وړه خبره ده پیغمبرانو نه بعد صحابه او اولیاء کرامو له الله دا مرتبه ورکړي چې سرونه ټیټ کړي د عرش نظارې کوي د لوح محفوظ نظارې کوي هغې دپاره ځان له موضوع غرض ده نبی پاک ورته فرمایي چې صاحب حبیب سوال دا دی چې د ستا یوه لور ده په شام په یمن کې او هغه په سترګو معذوره په غوږونو کړه په لاسونو په خپو شله په ژبه باندې ګونګی ده سوال د ستا دا دی چې کچرې دا نبي وي نو هغې لور ته د نبي په دعا صحت میلاو شي سوال دا دی حبیب یمنی مخ باندې رڼا راغله او عرض کوي یا محمد یا رسول الله دا سوال دی نبی پاک مبارک ته فرمایي حبیب یمنی سوال دم دا دی جواب دا والا چې ته به لا کور ته نه یې رسېدلی چې لور ته به د شفا میلاو شوي وي حبیب یمنی سمدستي د هغه نه راکوزېدو صفا او د مروه د غونډۍ نه راکوزېدو کلمه یې ویله چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ابو جهل ورته آواز کوي چې حبیب یمنی ما درته ویل نه چې دلته څوک تلي بیا راغلي نه دی حبیب یمنی اختصارا دا یمن ته لاړو کلمه یې ویله راغلی عداوت مصطفی له پته ورته دا نه لګېده چې راغلی دشمنۍ له یم خو راته میلاویږي غلامي د مصطفی علیه السلام واپس لاړو او شپې ناوخته ورسېدو دروازه ټکوي او دروازه ورته کولاو شوه دروازه ورته چا کولاو کړه یاد ساتئ هغې بچی ورته دروازه کولاو کړه چې سترګو باندې یا پلار نه و لیدلی هغې ته سترګې میلاو شوې وې راله په خپو باندې دروازې له هغې ته خپې میلاو شوې وې راله دروازه یې کولاو کړه په لاسونو باندې هغې ته لاسونه میلاو شوي او د پلار د دروازې ټکار یې اورېدلی و هغې ته غوږونه میلاو شوي اچانک ناګهانه خپل پلار بچی ته وایي چې دا شفا د کم ځای نه میلاو ده بچی ورته وایي چې د هغه در نه میلاو ده چې د کم در نه تاسو واپسي وفرمایله ورته فرمایي چې اباجان په کومه شپه باندې تا د نبی پاک مبارک د علومو سوالات کول چې د ما په زړه کې څه دي په هغه شپه باندې زما له خوب راغی په خوب کې د دواړو جهانو سردار مبارک رالو او راته ویې فرمایه چې بچی د ستا پلار په یمن نه مکې معظمې ته راغلی دی او د ما په داسې اقدس باندې مسلمان شو بچی زه دا غواړم چې په مکه کې مسلمان شو ته بچی
په یمن کې مسلمان شه او د دغه ایمان د وجې نه به دعا درته وکم صحت به درته میلاو شي فرمایي پلار ته چې تا په ویښه محمد رسول الله کلمه ویلې ده او ما ته خوب کې محمد رسول الله کلمه د محمد رسول الله ویلې ده محترم سامعین حضراتو دا حدیث پاک علامہ خرقوطی عصیرۃ الشہداء شرح قصید برده کې دا حدیث مبارک نقل دی ما بیانولو مقصد صرف اور صرف داو چې پیغمبران دا نظریه وا چې پیغمبر هغه وی چې د غیب و علم ورسره وي یاد ساتئ دغه علم غیب نبی پاک مبارک سره شته او که نشته د کمو آیاتونو ثابت دی د کمو احادیثو مبارکونو ثابت دی هغه یو ځان له داستان غواړي په دغه موضوع باندې دوه درې خبرې د پوهې دپاره وشي الله کریم د مونږه پوه هم نصیب کړي الله کریم د مونږه کلکه ژوره مضبوطه د کوچو نه سپینه او د شادو نه خوږه عقیده الله کریم د مونږ ستاسو د مرګ د وخته پورې نصیب فرمایي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین